دین باندې پوهیدون کی کتاب و سنت شریعت صحیح معبرین اہل حق اغا اہل سنت والجماعت دی او بے پا اہل سنت والجماعتوں کے دغا اہل سنت والجماعت شکم صحیح مسلک دے اگر دے بریلویانو سرا او دے رضویانو سرا دے د دې نه چې کوم علاوه دي نو د هغې ډېرې ډلې دي یو خو د اهل حدیث دي او بیا خاص کر زمونږ د بری صغیر چې کوم اهل حدیث دي دا ډېر تنګ نظري متعصب هغې نه پس بیا بندین دي دوه قسمه دي یو مماتین دي یو حیاتین دي دا مماتین او اهل حدیث زمونږ نه ډېر لري دي اهل حدیث او مماتین دا حیاتین کم چی دی کن دی بانے زمان پشانتا مسکینان فقیران خلق دوکا کی پٹکی تیو گوری کپلو تیو گوری تسبیح و سور سرائی امسا و سور سرائی لحیہ شریفی وی ظلفانی وی پیری مریدی کئی ذکر و اذکار کئی دا ختم دا درود شریف ختمنا دا کئی د جنازو نفس دعاگانی کئی د سنتو نفس دعاگانی کئی تصوف و طریقت منی خو لکه دی خدا دی کنه چې دی الته میلو دی هم دلته میلو دی دې څه معمولاتو کې زمونږ سره شراکت دی حصہ داری ده خو بنیاد خو دیوبند دی کنه دسی خلق کم چې دی نو هغه زمونږه د مسلک دپاره ډېر نقصان دي څه ملګري زمونږه دای شي هغه وایي یاره کیدای شي خدای پاک یې ښه کړي نو زه چې کله داسې خلکو اصلاح کوم نو زمونږ چې کوم مصلحین ملګري صلح والا نه دي صلح والا شته دی الله دې ډېر کړي بس ښه دي نو هغوی به کلا کلا بالمشافه و کلا حالت غیبوبت کے وہ یارا جدے سکلا نقصان بوشی نو دغه سلسله کې یو هغه صاحب چې کله مسله به کوله هغه یو مسله دام وکړ دوه اعتراض یې کړي د الله په علم او د رسول الله په علم باندې یو اعتراض د الله په علم د رسول الله په علم لکه دوه اعتراض دي خدا دوه اعتراض د الله په علم هم دي او د رسول الله په علم باندې هم دي نور خو ډېر دي خو لکه دا دوه هستې نه دي نو چې یو سړی په دې باندې بریک نه رانیسي که نه او ته وایې چې خیر دی پټکۍ خو په سر کوي تبلیغي خو نه مني که نه د سنت نه پس دعا هم کوي او پنجپیری تم نه مني او دیم نه مني خیر دی دا خبره لږه نقصاني ده ښه د خدای په علم څنګه اعتراض کوي او د رسول الله په علم څنګه اعتراض کوي اعتراض دا دی او دا شته دی د هغوی هغه بیاناتو کې کیسټو کې او زما چې کوم هغه 8 صفحې خط دی دغه نه مخکې چې کوم خط دی 8 صفحې دی د ټولو کې شته هغه کې دی چې ومن علومک علم اللوح والقلم وی دا شعر د قصیدې بردې شریف دا غلط دی ولې غلط دی وی ځکه تاسو خو د رسول الله علم د لوح او د قلم نم په دې شعر کې زیات دی تاسو یې بیانوئ ځکه من پکې دپاره تبعیض دی که نه ومن علومک هلکه من پکې دپاره څه دی تبعیض دپاره دی یعنی د لوح او د قلم باندې علم د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دپاره د رسول الله بعض علم دی کل علم نه دی او دا راته ووایه دا څه چې کېږي په دې کائناتو کې
دا خو همدغه لوح محفوظ دی. دو نقصان دی په دې کې. د شعر ټکه صحیح شعر وی نقصانونه پکې دوه دي. یو پکې دا دی چې د رسول الله علم دی د الله په علم باندې زیات کړ. د رسول الله علم دی وایي ځکه څه چې دی همدغه لوح محفوظ دی. بس لوح محفوظ نه سیوا نور څه نشته. نو چې لوح محفوظ باندې د علم رسول الله دپاره ومنو د الله دپاره هم شته نو مساوات هم راغی. نو علم د رسول الله دی برابر کو د علم د الله سره. او دویم علم د رسول الله دی زیات که د علم د الله نه ځکه من علومک من دی پې راوړی. او بیا زمونږه څه دی غمګین محمد زمان غمگین رحمت الله تعالی علیه هغه چې ویل کنه د ذرې ذرې نه خبرداري تی منی او کنه پیدا شعر درست دی. ذرې ذرې علم دا الله دپاره ثابت دی د هغې خاص سره. اوس دا خبره د ولي کوله نقصان د هغې ده چې دا کس تقسیم دی مرکز دیوبند دی حقیقت دیوبند دی شکل صورت لباس اللہو پٹکے اگت قمیص ختم دعا اسقاط خیرات دا دا اہل سنتی اور تناس وابین ندی تقریر لا وابین نبوزی اہل سنتی بوزی. نوس دا خبر ټول اوریدي دا څومره چې استانی دي څومره چې مولایان دي دا بریتونه چې تاوي د ټول اوریدي د ټول ویل خنوي لیکن هغه ته بچا ویلې چې خنوي نو هغه ته ما وی چې لکه ته خنوي ته نشان الوهیت پیژنې نشان رسالت پیژنې. دا مناظره خاصه گپ دی د یو دوا عالمانو په موجودګۍ کې یو علمی ماحول کې زما سکه نه د مسایلو باندې داغو د وړاندې تبادله خېلو چې د شریعه حیثیت سره ما د سه مناظره دعوت چاله نه دی ورکړی شغه د سی چې هغه کې دکاوي وي هغه کې تصنع وي هغه کې څوک پړکول وي هغه کې څوک پړکول وي د چا عزت اغستلی څوک بندول وي دا څه نه دي. یعنی زما الحمدلله ډېره تجربه ده دی به اوس دا سبقونه وایي او ما خو کراتو مراتو باندې دا زما پکې د لوی خبر نه مې توبه زما ملکه پیدا شوې ده زما خپن دی خو هغه ولې په غلطه دی کلیش ډېر کسان پرې اوس هم نه پوهېږي ډېر پرې اوس هم نه پوهېږي. خپل عقیده باندې پوهېدل ضروري دي. د خپل عقیدې دفاع پکار ده. د چا په ګیره پټکي سپینو جامو تسپو امسا دې باندې دوکه کېدل نه دي پکار. که عقیده دې خرابه ده دا خبرې دي عقیده دې خرابه ده او ته زمونږ عقاید خرابې نو پټکې خو سیکانو پټکې نه ګیرې نه هغه خپلو ځایونو تبلیغین او مجبرین پریدي داسې مشترکه اقدار سړی به د الله بنده پرېږده پوهېږئ تاسو د الله علم متناهي دی که لا متناهي پوهېږئ که نه د الله علم څه دی لا متناهي دی او مخلوق څومره چې دی علوم څه دی متناهي لوح او قلم ځمکه او اسمانونه دا متناهي دي که لا متناهي دي چې د کوم شي ابتدا وي د کوم شي انتها وي هغه متناهي وي که لا متناهي محدود وي که لا محدود وي نو څوک چې وایي څه چې دی همدغه لوح محفوظ دی او د رسول الله علم د هغې سره برابر کو نو د شان الوهیت کې د تنقیص اونکو ځکه د الله علم
لا محدود دیتا محدود کو دا اللہ علم لا متناہی دیتا اللہ کہتا سنو پیے گئی یار تا متناہی کا نو شان الوہیت کے توہین تنقیس دا مومن مسلمان برداشت کولی شي نو مانا نے برداشت کرے ہوئی دا شریف زما شردہ دے دا میں پساد دے بس دا شریف زم شان الوہیت کے با توہین نکے بے نبی بنا کے دا اللہ سنت صفات دی لا متناہی دی قدیم دی غیر محیط دی دی حدا پورے دی پوئی گی نا یو حادث چیز حادث دا آئینہ کو دا ڈبے متناہی دے گن حادث دے گن نو پیدا دے دے پورے علم دا مخلوق حادث دے و علم دا اللہ قدیم دے دے پورے علم دا مخلوق ممکن دے علم دا اللہ واجب دے پدے پورے علم دا اللہ لا متناہی دے علم دا مخلوق متناہی دے دبی گئی تاسو زداوے ما شان الوہیت داغی تقدس داغی سوکیداری دا دا قشبندیت نا دا چشتیت نا دا قادریت نا دا سروردیت نا مخ کے دا کدا دا اللہ پشان کی توہین کے اوے چیزوں کو پیر منو نی پیر کزا قشبندی منو نی نقشبندی تا پشان الوہیت کی توہین ہو گیا نادانستا جہالت دا وجہ قلو غٹ عالم دے اے سچ دا خدای و دا مخلوق صفت کے فرق نشی کولے نو سنگا غٹ عالمی تا یو دا دویم دا دے علم دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر ضروری مسئلہ دے بانے زان تو یوئی خواہ زمان دا چونکہ دے واقعی تعلق آگئی سرا دے گنیمان دا غوی پر تذکیرہ کی چھ لذت نہ ملاوی گی چھ خون نہ ملاوی گی زخور پاک زمان دے پخا قیدہ پیدا کرے دا زد چانا اثر نالما زد چھ اثر لما شریعت نالما زد اللہ دا نبی اخبر زان وارث بنا زم دا حضور دا وراثت پا ہر سبانے غالب ہے و علم دا نبی علیہ السلام بارا کی چکم دا اہل سنت موقف رے دا اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی تاسو آل اعتقاد الخادثو گو رہی 120 عبارتون اعلی حضرت رسول اللہ کو وسط علمی بانے روڑی دی 120 ہاں 120 دلیلہ عبارات دا کتابونو نا زمان خلقو تا اخفل موقف نہ دے معلوم چھے نہ دے کتاب معلوم دے نو دا دلیل معلوم دے اسی میں چرتا لار سر خوزئی را خوزئی ناسیو سنین یو سل شل عبارتونا زمان دا پر ادا کا دلیل دی خواہ کو تما دلیل بیو یو سل شل یو کالا پورے چھ بیانے دا رسول اللہ علم دلیل سا صدا ختمی عقیدہ صدا خلائقوں کی کائناتوں کی تمام مخلوق کل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو دے کنا ست چیزونا دا دینا مستثنیات دی ستی خاص شوی دی دا غی علم مستثنا دے زنوے مشپاقی بنی رسول اللہ نکی دا دے پا نتیجہ کے چوے ما خبرہ درست دا خود ادب خلاف دا دا بیدبی دا پارا دا خبرہ بے حقیقت و دروغ کے دل ضروری نہیں دی کلا درست خبری خو غلطی دی اگا ادب نہیں لکا ستاپلار دے علم نہ دے کرے شریعت تا خبر نہ دے نو چه علم نہ دے کرے و دا شریعت تا خبر نہ دے نو چه علم نہیں کرے شریعت تا خبر نہیں اگے تا خلق
سوی جاهل به شریعت ورته نه اوس چې ویلا سره شریعت نه جاهل دی رښتیا دي کنه دي دروغ پکې شته خو که څوک چاته و چې ستا پلار جاهل دی هغه پې خفه کېږي که نه خفه کېږي او قسم خبر شو دی مولا ما ته جاهل ویلی دی که نور څه نه نو کم از کم دغه میاشتې چې کم پیسې په هغې مقرر دی د جومات اخو له نه ورکوي ما ته دی ولې جاهل ویلی داسې ده که نه د ادب او د بېادبۍ معیار کوم چې دی هغه عرف باندې دی د بېادبۍ دپاره ضروري نه ده چې خبره دی په نفس الامر کې غلطه وي نه نه چې کومې خبرې نه د بېادبۍ بوی راځي هغه بېادبي د هغه حرامه ده پوهېږئ تاسو قرآن شریف کې آیتونه خو ډېر دي زه به درته یو آیات ویم قرآن باندې رسول الله پوهېږي که نه پوهېږي پوهېږي پې که نه د رسول الله په وسعت علمي باندې خبره کوم هسې خو دیوبندی نه وایي که نه براهین قاطعه کې چې د رسول الله په علم باندې وسعت علمي باندې دلیل نشته او د شیطان په وسعت علمي باندې دلیل شته د شیطان علم د رسول الله د علم نه زیات دی هغه خو پرېږدوئ هغه خو هسې ورغورځېدلي دي زه درته د سنیانو خبره کوم چې دی وایي دی د رسول الله د سنیان نه سنی گفته څه سنی گفته عقیده به زده کوئ ښه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چا کې چې ایمانی ایمان ضروری دی نو قرآن کی څه دي وتبیانا لکل شیء تبیانا لکل شیء کل شیء هلکه کل استغراقی نه دی وتبیانا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان د قرآن صفت څه دی تبیانا لکل شیء او بیانا لکل شیء نه تبیانا لکل شیء بیان او تبیان کې فرق دی کم ځکه بیان کې حروف څه دي کم او تبیان کې حروف او دا قانون دی زیادة البناء تدل على زیادة المعنى تبیانا لکل شیء او سورہ رحمان کې الله د قرآن باره کې څه وایي الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن نو چاته ښوولی قرآن پوه نشئ تاسو دغه شان ګورئ بل ځای کې الله وایي وعلمک ما لم تکن تعلم وعلمک ما عام دی که نه دی عام دی که نه که خاص دی من او ما عام دی که خاص وعلمک ما لم تکن نو لم تکن تعلم جمیع چیزونه علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعالی سورہ نساء دا کرنا وعلمک ما لم تکن تعلم بس دی وجنا او څه چیزونو يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا درغه سورة لقمان کې روان دي وسغه 15 علوم نو آیا دغه چې کوم عام حکم الله بیان کړی دی عام علم د نبی اسلام متعلق قرآن نه کوم معلومیږي د دې نه څه امور مستثنا کړی شوي دي که نه دي مستثنا کړی شوي نو دا د ائمه دین ائمه اسلام په مابین کې یو اختلافي مسله ده چې علم د ورځې علم د تعین د ورځې د قیامت علم د حقیقت د روح وغیره څیزونه چې د دې علم یا ما فی الارحام جمیع ما فی الارحام
ما تکسب غدا. جمیع من ما یکسب فی الغد. دا طول علوم. جمیع من بأي أرض تموت یا یموت، یعنی کم انسانان چې په کم زمکو کې چرته مري، د دې ټول د تفصیلی علم الله حضور له ورکړی که نه دی ورکړی. دوه آرا دي. دا تاسو هغه حاصل او خلاصه ویم. علمي غیب باندې به وضاحت کوي انشاءالله. بعض علما وایي چې څیزونه ترې مستثنا دي، بعض علما وایي نه دي مستثنا. الله حضور د علم ورکړی، خدا کم خلک چې د استثناء قول کوي نو دغه امورو کې نبی اسلام خلکو ته هغه څیزونه بیان کړي نه دي، امر یې ورته کړی دی. د هغې په څه باندې؟ په کتمان باندې. زه به دې باندې درته یو حواله نیمه وښیم چې بیا تاسو یې ځان سړي کوي نو چې تاسو ته لږ اسان شي. حالانکه دې ضرورت نشته، دا مسله ډېره واضح ده، ډېره صفا ده. خو بیم دا دی چې یو حواله نیمه د دې دپاره ده چې تاسو ته په دې باندې اطمینان حاصل شي. اطمینان چې آیا د حضور صلی الله علیه وسلم نه د علم نه چې د کوم شیونو استثناء شوې ده، نو دا استثناء دې باندې اتفاق دی که نه؟ دا د ائمو منځ کې اختلافي ده. دا ګورئ دې باندې شافعی المذهب امام دی، د هغې حواله درته ویمه. مالک المذهب حواله درته ویمه. حنفی المذهب حواله درته ویمه. امام رازی د متکلمینو د امام حواله درته ویمه. او ولی کامل سیدی عبدالعزیز دباغ العارف الکامل د ابریس په حواله باندې حواله درته ویمه. د دې نه اوچتې هستیانې د مذهب په حواله باندې، د تحقیق په حواله باندې نورې نشته. علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیہ فرمائی ذهبا بعضهم، دعا کتابونه ولیکئ. دا یو شرح الصدور 319، شرح الصدور 319، بل خصائص کبرا د جلال الدین سیوطی دا بل کتاب دے، دویم جلد 335 صفحه. او بیا د عبارت کوم لیکلی شو نو ښه خبره ده. دا وایي ذهب بعضهم الى انه صلی الله علیه وسلم اوتیا علم الخمس ایضا. رسول پاک صلی الله علیه وسلم لا دغه پنځه څیزونو علم ورکړی شوی دی. وعلم وقت الساعة، او د قیامت د ورځې علم ورکړی شوی دی. والروح او د روح علم ورکړی شوی دی. وانه امر بکتمان ذلک، خو امر ورته کړی شوی دی د دې په پټو ساتلو باندې. یا رسول الله دا چاته مو وایه. د یو عالم حواله شوی دوه کتابونه 335. علامہ ساوی المالکی تفسیر ساوی کی دا لکلی قال العلماء الحق، حق خبر دادا انه لم يخرج نبینا من الدنیا، زمانگا نبی د دنیا نه دی تللی، رحلت نه دی کلی، پردے نه دی فرمایلی، حتی اطلعه الله على تلك الخمس ولكنه امره بکتمانها. دغه کوم څیزونه چې مستثنیات دي په قرآن کې، نو دا د عام خلکو نه مستثنا شوي دي.
رسول پاک له په الله علم ورکړی دی، به ورته حکم کړی دی یا رسول الله دا خلکو ته مه بیانوه. حنفي دا مالکی دی، حنفی مذهب. تفسیر روح المعانی 15 جز 154 صفحه باندې لیکي لم يقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم، لم يقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی قبض کړی شوی نبی اسلام دنیا نه، دا غیر حالت نه دی شوی حتی علم کل شی، تر دې چې هغې له الله د هر شي علم ورکړی، کل شی. امام رازی فخر الدین رازی صاحب د تفسیر کبیر 10 جز 678 صفحې باندې لیکلي دي عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه، دې باندې لیکي علی غیبه المخصوص وهو قیام الساعة احدا، ثم قال بعده لكن من ارتضى من رسول، ولكن من ارتضى من رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک دا قیام دا قیمت دا تعین علم ورکڑے دے. بزرگانوں کی صوفیاؤں کی څوک چې زموږ تعلق تصوف سره دی، ابریز د تصوف موضوع باندې بهترین کتاب دی. حضرت ولی کامل سیدی عبدالعزیز دباغ العارف الکامل اوی کیف یخفا امر الخمس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا 5 امور چې الله قرآن شریف کې د دې استثناء ذکر کړي دا حضور باندې څنګه پټ پاتې کیږي. والواحد وی حضور خو ډېر اوچت شان دی، ډېر اوچته مرتبه ده. حضور علیه السلام ته څوک رسېدی شي وی دا عام اهل تصرف چې کوم اولیاء الله دي چاته چې ډیوټي دی روحاني طور سره سپارلې شوي دي او هغه چې کوم تصرف کوي د الله د تصرف مظاهر دي، د الله په مقابله کې نه دي، شرک نه دی. والواحد من اهل التصرف من امته الشريفه لا يمكنه التصرف الا بمعرفه هذه الخمس، اغي ممکن نه دی هغوی دپاره تصرف مگر په معرفت دغه 5 چیزونو باندې. دغه شانته یو بل مالکی تفسیر دے مالکی المذہب قرطبی علامہ ابو العباس احمد بن عمر ابن ابراہیم جلد 1 صفحہ 156 داوی فمن ادعا علم شيء منها غیر مسند الى رسول الله كان كاذبا في دعواه. چاته چې دې چیزونو علم ملاویږي او حضور ته نسبت نه کوي دا په خپله دعوا کې دروغجن دی. ان دې مطلب دا دی چې نبی اسلام ته دې چیزونو علم حاصل دی. نو ګورئ او که علم حاصل شي اعلی حضرت وی دیکھے چې کوم امامان دي ائمه دین دي د دې مخالف اقوال مشته، د دې مخالف اقوال هم او حضور د کل کائنات او ذره ذره باندې علم دې په حق کې ائمه شته. خدا د عارفینو مسلک دی. د چا مسلک دی؟ د عارفینو مسلک.
عارفین دا عقیده افضل عقیده ده. ولی افضل ده ځکه دی کې د رسول پاک علیه الصلاة والسلام علمی برتری ده، علمی افضلیت ده، علمی فوقیت ده، علمی ترقی ده، علمی علو ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الخلائق کېدل دا قطعی یقینی عقیده ده. خو د منکر نه چې تپوس کوي چې افضل څه ته وایي، نو هغه په دې هم نه پوهېږي چې افضل څه ته وایي. افضل علی الاطلاق، افضل افضل علی الاطلاق، افضل دې ته وایي. افضل صيغه اسم تبذیل ده کنه، تبذیلی معنی و پیش نظر ساتي، ایخ بزان ساتي، ایخ صيغه اسم تبذیل ده. اما هغه چې کوم تعریف تاسو ته په مدارسو کې دا د دې لپاره درته کوي چې دې وخت په کار راشي، چې نه په کارېږي بیا خو د دې علومو عالیو د زده کړې هیڅ مطلب نشته چې ته په خپله عقیده نشي ثابتولی، د رسول الله افضلیت پې نشي ثابتولی، ختم نبوت نشي ثابتولی، خپله دعوه نشي ثابتولی. نو بیا تا ته څه ضرورت دی چې مدرسه کې 8 کاله او 10 کاله تېرې، او دا 12 اقسام دي، او دا 7 اقسام دي، او دا 10 اقسام دي، او دا 3 اقسام دي، او دا 4 اقسام دي، او دا 6 اقسام دي، او دې تعریفونه دي، او دا 450 نه زیات الفاظ د یو مادې نه موږ راولو. دې زده کړې مطلب څه دی؟ عمده مطلب افضل. شریعت افضل معنی زده کړئ چې افضل چا ته وایي، اصل فضل زیادت ته وایي. خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې افضل الانبیاء افضل الخلق، اعلیٰ حضرت یہ کہنا خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، او در رسولان سب سے نو افضل مانا سب اللہ تا، اللہ تا د ټولو نه زیات قریب یو، او د ټولو نه زیات کثرت اجر او کثرت قرب. څه معنا ده؟ افضل دو معناګانې دي بس. څوک چې په کوم شي کې افضلي، چاته افضلي د چا نه، ځکه دې کې صحیح مفضل مفضل علیه وي که نه، دا افضل دی. نو مفضل علیه یا مفضل علیهم خو به موجودي، ځکه دې خو هغه اضافت شته که نه، هغه پکې ملحوظ دی. نو کثرت قرب او کثرت ثواب، کثرت قرب کثرت اجر و ثواب، پدې کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مساوی نشته. او که مساوی راغی نو هغه افضل دی. هلکه چې ستا سم 1 کروڑ روپۍ در سره یو د دې بل سم 1 کروڑ، ته د هغه نه زیات شوي. تم د یو جریب ځمکې مالک یې، هغه هم د یو جریب دی، نو ته دې زیات یې. زیت مطلب دا دی چې هغه به ستا سره برابر نه وي. د رسول الله افضل کېدل مطلب دا دی چې د هغې سره په یو صفت د مدح کې، په یو صفت د کمال کې، الله ته په قرب کې، اجر و ثواب کې، په خلایقو کې یو مخلوق نه د هغه نه زیاتي، نه به ورسره برابر وي، د هغې نه به څه وي؟ حضور به د ټول نه زیات وي. دا کم کېدل دې نه ځان ساتئ. او که نه مو خو د ادب جماعت سره تعلق دی، مؤدبینو سره ګورې ورته وس هلکه پوه شئ. نو چې داسې صاحبان وایي چې نبی علیه اسلام دپاره ته علم د ذرې ومنې، او هغې دپاره علم د ما کان ما یکون ومنې، علم ولا د لوح او د قلم اومنې، نو تا خو رسول الله د الله سره برابر که.
نو جاهله د الله سره نه برابر کړي، نه د الله نه سیوا کړي. ته په عقیده نه پوهېږي، هسې پټکې دې په سر دی د صوفیت دعوې کې ټوپونه وې چندخ په شان ته ځان ړقې راړقې. عقیده زده که مسله به سمه شي. او دا چې زده کېږي تا ته به د واقعي رښتینې علمای اهل سنت په محفل کې مجلس کې د هغې درس کې به ته زده کې. هغوی زه خو سم علامه ډګراني یم، زما چاته څه ضرورت دی؟ نه چې ضرورت دی ته نشته نو بس فضل و اضل. ګورې ورته